سوال او پاچا صحیح چې زموږ سره دي څه امداد وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی، خالق ته مخلوق دی، رازق ته مخلوق دی. عزتمندو، نن د معمبر محمد په ځای کې ناست یم. شوکت دره کې دې ته نری تنګی وایي چې دا د سیدونه تقریبا چې په 15-16 کیلومتر باندې د دنګ د غر په یو سر باندې پروت دی. عزتمندو، د حاجي صاحب ته یو داسې مرض راغلی دی، خو بېوسي ده، بېوسه دی. خپلو مسلمانانو ورونو په حضور کې دا پروګرام راوړم. نن دوی عزتمندو پېښور ته تلل، عزتمندو چې د دوی سره د پېښور د تلو پیسې هم نشته دی. بله خبره دا چې د حاجي صاحب ته ډېر بې انتهایي تکلیف دی چې دا مرۍ دلته کې شلېدلې هم ده. نور تاسو په دې باندې ښه پوهئ. عزتمندو، زه د خپل حاجي صاحب له راځم چې دی تاسو ته څه وایي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب د څومره وخت نه بیماري؟ د روجې نه په دې خوا روجې نه را په دې خوا علاج دې شروع کړی دی؟ علاج مې کړی دی، خو زه بې پسو راتلی جی. څه پازه علاج شي. پیسې اوس د علاج د څه نه پاتې دی جي؟ د علاج نه پاتې پیسې نشته. تاسو څه چې ویا ختم شو. جی جی. دلته کې په دې کور کې تاسو په کرایه ناستئ؟ په کرایه نه، په کرایه یو پردی کور دی. جی جی. زما د مسلمانانو وروڼو حاجي صاحب څه غوښتنه کوئ؟ زموږ د ستاسو د میډیا په واسطه د کوم مالداره خلکو نه، د حکومت نه دا امداد غواړم چې زما سره څه امداد وکړي، ستاسو د علاج وشي. او ژر زما مسلمانانو نه ته ټول دې ټایم کې ګوري، او ژر او انشاءالله تکلیف درته څونه دی؟ تکلیف دی، انتهایي تکلیف، ټوله شپه راباندې روڼي. او ژر ټیک ده. عزتمندو، حاجي صاحب وایي چې زه د خپلو مسلمانانو وروڼو نه امداد غواړم، زما سره مدد وکړي. څه چې وو هغه زما نه لاړو، ختم شو. زموږ سره چې د دې ځایګې د ویلج یو ناظم ناست دی چې د دې ویلج کونسل د دې نري تنګي چې هغه به دې حوالې سره څه وایي. جي ستاسو وپېژنګل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه د ویلج کونسل ګولیګرام یوسي قمبر جی او سکنه شوکت درې نه خبرې کوم جي. جی. د زمونږه په محله کې پاتې کېږي. دا سړی ډېر زیات انتهایي غریب دی، انتهایي غریب. دا په پردی کوټه کې ناستی چې فضلي علي نومې دی، او هغه زمونږه محترم میاګان دي، صاحبان دي، دا د هغو په کور کې دی. او دویمه دا چې د ده د مزدورۍ هم څوک نشته. دقه یو سر دی، دا کچ کچ ماشومان زما شاته ولاړ دي، د دوی د کپړو پوزیشن نشته، د دوی سیکوي د دوی د پیزارو اندازه روانه ده. دوی ته انتهایي د روټۍ، د جامې، د هر شي، د علاج ټوټل غټ پرابلمونه شروع دي. دا زه یو تصدیق کوم د دې حلقې چې دا ډېر زیات یو عاجز سړی دی، د خپل کور نشته، خپله ځمکه یې نشته، واړه واړه بچي دي، نو دی به څه کوي؟ نو زه په دې وجه باندې په حیثیت د یو نماینده دا تصدیق کوم او دا درخواست کوم، دا حفیل کوم خپل وفاقي حکومت ته، مرکزي حکومت ته، صوبایي حکومت ته او ټوټل ادارو ته، که هغه ایجوکیشن دی، که پولیس ډپارټمنټ دی، که هغه ارمي زمونږ پاک فوج دی، که هغه زمونږ هره محکمه ده، ما ته ټوټل محترم دي. که زمونږ عوام دي، که زمونږ هر څوک چې دي هغو زمونږ محترم دي، زه هغو ته حفیل کوم، دا درخواست کوم چې هغه د دې مامبر خان ولد حیدر د شوکت درې اوسیدونکی ویلج کونسل ګولیګرام یوسي قمبر د دې اوسیدونکی دی چې د چا څومره وس دس کېدی شي د الله د رضا دپاره د ده سره دې وکړي. د دې هغه ما ټول ځان سره نوټ کړي دي دلته. نو هغه داسې ده چې د لاک نه ایواو د دې خرچه شوې ده، هغه روپۍ ټوټل د قرض کړي دي. نو اوس هغه قرضدارو له هغه پیسې هم نشته چې دوی ورکړي، خو په ده باندې په لکونو نورې روپۍ لګي، نو دوی د علاج دپاره وکړي، د منډې ترړې خو دا سړی دا فرې وتو، نو نه د علاج پیسې شته. نن په پېښور کې د دوی ډیټ و، دوی یو ټیسټ ورکړی د شوکت خانم دغه دپاره لیږلی و، هغه ټیسټ واپس راغلی دی. چونکې دوی ته اطلاع شوې دی تاسو دلته راشئ، د دوی سره کرایه نشته چې دیو الته لاړ شي، د دیو سره څه خرچه نشته چې دیو الته کې لاړ شي، د دیو سره داسې څه سپورټر نشته چې دیو الته لاړ شي. دا ملک دا حالات دلته داسې دي چې منګیانې سو په کم حد کې دي، هر څه په کم حد کې دي. نو یو سرمایدار رور زما لکه د وخت روټۍ په ټیم صحیح نشي خوړی، نو دما عجز رور به یې څه وخوال کړو. سوال او پاچا صحیح
چې زموږ سره دی څه امداد وکړي. عزتمندو سپین ږیری دی ږیره کې تور نشته دی واړه بچي دي عاجزان دا واړه بچي دي او د الله د رضا دپاره چې دوی په ټول کې ګټۍ واچوي جي. عزتمندو د حاجي صاحب ته ډېر زیات تکلیف ده. ستاسو څه نوم دی بچوړیا؟ سمیع الله سکول کې. ستاسو نوم دی زویا؟ علي خان. ستاسو نوم دی؟ زید خان. عزتمندو دا واړه بچي دي دوی د دې نه خبر نه دي چې زموږ د پلار لسی چل دی ته سره به څه کېږي مخې ته به څه کوو. عزتمندو هغه په خپلو ماشومیت کې معصومان دي. حاجي صاحب چې دی هغه موږ هم جذباتیان کړو په خپله باندې هم لګیا دی جذباتي دی جي. عزتمندو تاسو ته جاړي د خپلې زندګۍ د خپلو بچو سوال فریاد تاسو نه کوي. عزتمندو امید لرم چې د اخلاص نورو پروګرامونو په شانتې به د دې حاجي صاحب چې کوم بیماري ده په دې ټول کې به هم زما څومره سرمایدار وروڼه چې دي بهر ملکونو کې چې څومره اوورسیز پاکستاني دي په دې ملک کې دننه چې دي که داسې ډاکټران یې هغوی د خپل طرف نه کوي نو عزتمندو کرایانې به وله موږ دلته کې موږ چېرته کې سوال منت به وکړو پیدا به کړو خو چې د حاجي صاحب د علاج وشي د خپلو بچو ته راچوت شي. عزتمندو دا خپل پروګرام نن غواړم پوره د اخلاص د ټیمه سره ستاسو نه اجازت اخلم په الله وسپارم د لوی الله په امان.